زما د اسلام هغو مشرانو او خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چې کوم زموږ کلیپ دی دې حوالې سره دی چې په رمضان مبارک کې صدقه فطر دا ولې واجب ده. یاد ساتئ محترمو، صدقه فطر دا واجب ولې ده. دغه رنګه صدقه فطر دا به 100 روپۍ ورکوو. یو سړی مالدار دغه به 100 روپۍ ورکوي، یو سړی غریب دی هغه به 100 روپۍ ورکوي. یاد ساتئ او سره محترمو کوم کسان چې په سعودي کې یا په قطر کې دوی به 100 روپۍ سرسایه ورکوي. آیا د خپل ځان به ورکوي که نه د ماشومانو به ورکوي، د ښځو د بچو هم ورکوي. نو مکمل تفصیله مکمل طریقه کار تاسو ته وایم. لومړی خبر زموږ دا شوله چې صدقه فطر ولې واجب ده. په حدیث شریف کې راغلی دی، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو روزه ونیسئ نو په دې روزه کې به هم تاسو په دې کې په ذل خبر کړي، دغه رنګي غیبت هم کړي او سبل څه د هغې د وجې به ستاسو روزې خرابې شوي وي. نو داسې کوئ تاسو صدقه فطر ورکئ، غریبانو ته تقسیم کئ، الله پاک به ستاسو هغه ګناه دا به معاف کړي. یاد ساتئ محترمو چې کوم کسان په سعودي کې دي یا کوم کسان په قطر کې دي، نو سعودي والا چې کوم دي د 1500 ریالو نه والا د 2500 ریال پورې دا صدقه فطر ورکولی شي. د یو سړي د 1500 نه والا بس تقریبا اوسط بوالو چې 20 ریال دا ورکولی شي پر سعودي باندې. یا کم سړی چې سعودي کې دا اوسېږي یا پاکستاني تللی هلته کې مزدوري کوي، نو په یو کس باندې پی کسه 20 ریال. دغه رنګې دغه چې کوم نابالغه ماشومان دي، هلکان دي، کوچنکۍ دي، د هغې صدقه فطر دام په دغه پلار باندې ده. نو کو هلته کې ورکوي دا هم ټیک ده، کو پاکستان کې ورکوي دا هم ټیک ده. خو پاکستان کې ځکه ډېره بهتر ده چې دلته کې غریبانان دا ډېر زیات دي. دغه رنګې په یو ای ای کې هلته کې د 200 درهم نه واله د 300 درهم پورې دا ورکولی شي. بس شارټکټ وایو چې 25 درهم د هلته کې ورکولی شي. نو که پاکستان ته تللی وي هلته کې څه مزدوري کوي یا دیاړي کوي، دغه رنګې نوکرۍ باندې وي، نو کوشش ته وکړي چې هغه پیسې در راولېږي پاکستان ته، دلته کې دی او دوی ته ووایي چې یاره څونه غریبانان دي هغوی له ورکوي. خو پاکستان کې به صدقه فطر 100 روپۍ وي. یاد ساتئ محترم، پاکستان کې صدقه فطر دا 200 روپۍ دی. 200 روپۍ د غنمو د حساب نه چې کوم سړی مکمل غریبي وسې کېږي نه یا دونه کولی شي څه نه څه ګزاره کېږي، نو هغه دې څه وکړي پی کسه 200 روپۍ. دغه رنګې که څوک د جوارو نه ورکوي نو 450 روپۍ، او که څوک د اوسپنې نه ورکوي کشمشه نو 2200 روپۍ پی کسه، او که څوک د کجورو نه ورکوي نو 1900 روپۍ دا ورکولی شي. یاد ساتئ که څوک داسې وي بیماران وي، هغوی روژې خوړلې وي، هغوی به څه کوي، نو هغوی د خپل حیثیت ته وګوري. که چېرته غریبانان یې د 200 حسابه دي، یوه روژې په سر باندې 200 روپۍ دي، او که چېرته مالداره وي، ګزاره حال وي، نو 450 روپۍ د یوې روژې په سر وي. که نوره مالداره وي نو 2200 روپۍ، او که بیخي مالداره وي نو 1900 روپۍ د یوې روژې حساب وکړي. د یوې روژې 1900 د بلې انشاءالله العزیز په دغه ترتیب دا طریقه کار ما تاسو ته مکمل ویل. سعودي والا به 100 روپۍ ورکوي، د قطر والا به 100 ورکوي، مالدار به 100 ورکوي، غریب به 100 روپۍ ورکوي. نابالغه بچو دا بچا باندې ده سرسایه، یا دغه رنګې کمې چې ښځې دي د هغوی سرسایه، کم چې بالغ بچې دي دا په هغوی باندې ده. خو لیکن نن سبا زموږ کوم چې کورونه دي دا مشترکه دي، نو پلار یې ورکړي د ټولو طرف ورکړي، بالکل دا هم صحیح ده. کوشش وکړئ د پیغام مخکې هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.